الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. زمانگا دیر محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا نصیر احمد صاحب، دے ادارے بانی و مدیر جناب حضرت مولانا معراج صاحب، او پسٹیج ناس دیر عزت مندو علماء کرامو حفاظ و قرآ صاحبانو مخطا ناس مشرانو پدین میونو زوانانو او دن پدی ادارہ کی ناس تو زمونگا اسلامی خویندو و میندو عام اوریدون کو ډېر د خوشحالۍ او ډېر د مبارکۍ او د اطمینان موقع ده چې یو ځل بیا هغه تعلیمي کال انجام ته رسېدونکی دی او زمونږ ډېرې خویندې د دې ادارې نه فارغېدونکي دي او هغه بجای خود هر یوه په خپل ځای یوه مدرسه ده او آئی خپل ځای کې وسب مدرسې بعضو روانې کړي دي او زموږ امید هم دا دی چې دې ځای نه چې کله فارغ شي نو دا فاضلات به هلته همدقسې د دار ارقم غوندې ادارې روانوي او دا به د امت د تعلیم و تربیت بهترین مراکز ګرځي هر کور. او اوس به ان قریب د هغې د ختم بخاری شریف انشاءاللہ د هغې تقریب به کېږي او هغه آخري حدیث شریف پای کې مونږ او تاسې هم دا شرکت کوو چې دا سعادت حاصل کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه هدایاتو نه خبردار شو. عزتمندو په دې امت کې چې څنګه زمونږه نارینهو مشرانو ځوانانو قربانۍ ورکړي دي او یو عظیم تاریخ دی د صحابه کرامو سلف و صالحینو او په هغې پسې سلسله را روانه ده. نو د هغې په نقش قدم باندې په خپل میدان کې او په خپله دایره کې زمونږه اسلامي میندو خویندو یو بهترین ریکارډ قایم کړی دی. هغه په علمي میدان کې هم دی، د دعوت په میدان کې هم دی او د جهاد په میدان کې هم دی. تاسو دا علم دی د ام عمار رضی الله تعالی عنها قربانۍ په میدان جهاد کې په داسې موقع باندې چې غزوه احزاب کې داسې خطرناک حالت و چې بلغت القلوب الحناجر، دا زړونه دي چنغړک ته را رسېدلي وو او د زنانو په کیمپ باندې یهودو دا ډېر ذلیل قوم دی هغې حمله کول غوښته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مجاهدین د جهاد لپاره هغه بل نارینه و محاصره تیار کړي وو او هلته د زنانو یو طرف ته کیمپ و او منافقینو خو ویل چې ان بیوتنا عوره، هغه ځان له دننه یو کشمکش و. خو په دې کې یهود وویل چې د زنانو د طرف نه دا یو کمزورې مورچه ده او دا زرونډه ده، په دې به حمله وکړو. نو یو یهودي هغه طرف ته ور وختو او جایزه یې ایسته. نو پاکې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها هغې ولیده چې دا یهودي را وختو او راتلونکی دی او دې که دا اطلاع وکړه چې دلته خو نارینه نشته ټولې زنانه دي نو بیا خو به کیدای شي خطرناکه حمله وکړي. نو هغې یو دم ملا وتړله او یو زبردست کوتک ته ګوتې کړې او دا یهودي چې راته نو د خیمې خواته ورته ولاړه و، خو چې ناڅاپه پې مسلسل ګزارۍ شروع کړې وغیره وارته و
او زر یې پسې بیا توره راویسته او استر یې ترې پرې کړ او اخوا یې یهود ور واړته و. نو هغوی وویل چې دلته زبردست مجاهدین دي، تاسو څه خیال دی چې دا میدان خالي دی یوازې ښځې دي، ځئ ول تښتئ. نو هغه مورچه هغې زنانه راټینګه کړه. د دې وجې نه او دا هم شو دي چې په احد په غزا کې هغه صحابي خاوند شهید شوی دی، زوی شهید شوی دی او دغه دا ورور شهید شوی دی او دې ته یو پیغام را رسېږي ستا پلان کې شهید شو، هغه وایي انا لله و انا الیه راجعون، خاوند دې شهید شو، ورور دې شهید شو. هغه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر راته کوئ. نو بیا ورته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح سالم دی خو تسلي نه کېده، د څو پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ولیده. نو بیا ورته وویل چې کل مصیبت بعدک جللو، اوس زما هر مصیبت ما ته بیا اوس صدق ښکاري چې ته ژوندی یې. د دې وجې نه عزتمندو دا په هر دور کې خواتینو د جهاد په میدان کې د عبادت په میدان کې د کتابونو کې امام غزالی رحمت الله علیه وغیرہ لیکلي دي. یو د رابعه بصریه په مقابله کې باره کې لیکلي چې یو ابو سلیم دارانی رحمت الله علیه وایي چې زه یو ځل ورغلمه او هغې دغه دا په مازه باندې ولاړه وه د شپې، زه په مازه ودرېدمه نو د چرمانګه پورې هغه عبادت کوو. بیا ترې ما تپوس وکړو چې کوم رب د پاره سړی دا شپه روڼ کړي نو بیا سبا له څه کول پکار دي؟ نو هغه ویل چې ان تصوم له غدا، سبا له اوس روژه ونیسي چې الله دا توفیق درکړي. یو بله زنانه رحله عابده باره کې راځي چې هغه به ډېر زیات جړل او ډېر روژې به یې نیوي او ډېر زیات جزې پزې کولې چې بیخي د پاسېدو نه وتې وه، داسې عبادتونه یې وکړه. چا ورته وویل چې دا دومره ځان ولې کړی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هغې ورته وویل چې علمي بنفسي قرح فؤادي واکل کبدي، زما چې په ځان باندې کم علم دی، زما زړه زخمی کړی دی، زما جگر چې کم دی نو هغه زخمی دی. او والله لوددت ان الله لم يخلقني، قسم په خدای چې زه دا ارمان کوم چې کاش زه الله پیدا کړی نه وی او دا حساب خطره راسه نه وی چې څه به راسه کېږي. یو بلې زنانه باره کې راځي بریره چې دومره یې وژړل چې دا سترګې بلکل لونوالي ته ورسېدې. چا ویل دومره ولې ژاړې؟ ویل که ما الله پاک وبخي نو دا جړه څه شی نه دی، خو که الله مې ونه بخي نو په کار چې دې نه هم نور ډېره وژاړم. نو هغه نارینه و خپلوانو ویل دا په بل عالم کې ده، د دې خوا له مه ورځئ. مطلب دا چې کم میدان دی، که د علم میدان له ورځي نو په هغه میدان کې ما سړی حیرانېږي چې یو خاوند ښځې ته کار شوی و چې د دې ځان ملاینه کوي ته ورېږه زه زما نه یو امتحان کوم چې ته زما نه څنګه پاس کېږي. نو هغه به یې اندر پای باندې پورته خطا. نو ورته یې وویل چې که پورته وختې هم طلاق یې، که راکوزه شو هم طلاق یې، او که ودرېدې هم طلاق یې. ان صعدت پاتې طالق و ان نزلت پاتې طالق و ان وقفت پاتې طالق. نو په دې کې خو څه بله خبره نشته. یو هغې چې دا خبره اخري واورېده یو دم یې ځان راوارته و، نه یې ودرېده. ویل څه وې؟ ویل بس اوس مې ومنله. وی که امام مالک وفات شوی نو ستا نه به خلکو بیا د مسلو رجوع کولی. نو په دې باره کې نور هم ډېر واقعات دي، خو وخت نشته عزتمندو. خو زه وایم چې څنګه په کم میدان کې نارینه وو، په هر میدان کې، که د جهاد دی، که د علم دی، که د عبادت دی، که د دعوت دی، په هر میدان کې نارینه وو څومره کار کړی، دقسې زنانه هم پسې ور روانې دي. او په دې دور کې هم د دین دشمنان نارینه چې څنګه میدان ته رادنګلي نو دا شان زنانه هم راځي، کانفرنسونه کوي، وایي چې مونږ قربانیانې ورکوو، د خپل عزت او د عصمت قرباني ورکوو، او څنګه چې مجاهدین هلته سر قرباني ورکوي مونږ هم قرباني ورکوو. په اسلام آباد کې راوتي دي هاو کلاو جلوسونه وباسي، وایي چې هماره ناره آزادي، او دا د علما هم واوري، دا د اولیا هم واوري، او دا د دغه انبیا به سن لې، یعنې داسې ظالمانې دي. نو د دې دور
زنانه ما باطل پرست به خوب نه دی ولو د عریانۍ او د فحاشۍ او سیلاب دی په دې ځوانانو باندې د الحاد او د بېدینۍ یو طوفان دی د دې وجې نه د بنینو هلکانو د مدرسو هم ضرورت دی او دقسې د بناتو د مدرسو هم ضرورت دی نو مونږ شکریه ادا کوو د حضرت مولانا معراج صاحب او د هغې انتظامیې چې هغې دلته په دې کلي کې په دې خپله دایره او ماحول کې د دار ارقم په نوم باندې یو بهترینه اداره قایمه کړله د څو کالو نه پای کې د دینی تعلیماتو د علوم نبویو فروغ روان دی او څو فاضلات اهل علم یې دې نه فارغه شوې چې هغه به په خپل خپل ځای کې انشاء الله العزیز لوی عظیمې ادارې قایموي دا به د امت د اصلاح ذریعه ګرځي څوک چې د دې ادارې سره تعاون کوي د هغو دپاره به یو صدقه جاریه او زادره او باقیات صالحات ګرځي عزتمندو په دې کتابونو کې د زنانو دپاره چې کومه اهمیت او کوم فضیلت او کوم ثوابونه او کوم اجرونه دي په اسانه باندې نارینهو دپاره دومره نشته یو روایت کې دا راځي چې محنت احداکن فی بیوتکن تدرک اجر المجاهدین په کور کې چې زنانه د خپل کار کوي او د خپله ذمواري پوره کوي او دا خبره ته هم وکړمه چې یوه زنانه د مدرسې نه فارغه شي او فاضله جوړه شي نو د هغې مطلب دا نه دی چې دا د کور ته تیار خوری او چې نور دې لاله تیاری او زه خو عالمه فاضله یم نه هغه د زیات خدمت کوي زیات د کور سنبالی او هغه ته دا واضح وي چې دا خدمت چې کوم دی نو دا جهاد دی تدرک اجر المجاهدین بل روایت کې اجر شهدا د شهداو اجر ورته میلاویږي د مجاهدینو غونته د میدان جهاد ثواب ورته میلاویږي بلکې زنانه مبارک خدا هم راځي چې یا معاشر النسوان اے د زنانه ټولیا د قیامت په ورځ به ډېرې زنانه نیکې زنانه به د ډېر نیکانو سړونو مخکې جنت ته ځي یدخلن الجنة قبل خيار الرجال دومره لوی مقام هغه الله ورکړی دی خدا نه چې خپله ذمهداري خپل ستر او پرده خپل عزت او عصمت د هغې حفاظت وکړي دا کوم حدیث شریف چې ما تلاوت کو چې زنانه خپل 15 وخته مونځ وکړي وصامت شهرها او د خپله روژه ونیسي او اطاعت بالها د خپل خاوند تابعداري وکړي واحسنت فرجها د خپل عزت او د عصمت حفاظت وکړي نو فلتدخل من ای ابواب الجنه د کم دروازې د جنت ته چې کومه جنت ته غواړي دروازې به ورته کلاوي دومره لوی مقام الله دې له ورکړی دی او بل طرف ته ګورې خطر هم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو فرمایل چې انی اریتکن اکثر اهل النار ای زنانو ما ته په اور کې زنانه ډېرې خویه شوي دي تپوس وشو چېرې دا ولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په دغه وخت کې دا وجه وویله دو وجې چې تکثرن اللعن و تکفرن العشیر تاسو لعن طعن او خیرې زیاتې کوئ ځان ته خیرې اولاد ته خیرې څاروو ته خیرې چرګان خو بس یو زنانه د ورځې 300 خیرې ورته شی نه ښکاري او حالانکې دا ویلی شوي دي چې دا دعاګانې او دا خیرې قبلیږي چې خیرې ورته کوې نو دعا ورته ولې نه کوې مونږ کله کله د هغه عبدالرحمن سودیسا خبره کوو هغه ووایي ما زمونږ کره مېلمانه راغلي وو زمونږ مور سرګولی پخ کړی و چې ما ورته پکې شګې ورته ولوي او که څه خاورې وي نو هغې راته ډېره قار شو راته وویل چې یا خدای بچیه نو ته خدای دې د کعبې امام کا نو الله د کعبې شریفي امام کړه ځکه چې په ډېره غوسه کې هغې ما ته دعا وکړه نو په داسې غوسه کې په ځای د دې چې اولاد ته ته خیرې وکړې او ښه نافرمانه کې نو ښه نه چې دعا ورته وکړې او الله پاک ګوري چې دا بچی دی د مور پلار دعا قبلیږي او په دې وخت کې دا غوسه ده هم دعا یې ورته وکړه نو په ځای چې خیرې ورته وکړې او ځان ګناهګار کې او هغه تباه او برباد کې بیا ارمانونه کې نو دغسې لعن طعن دا به نه کې و تکفرن العشیر او د خاوند ناشکري نو که ټول نور په حدیث کې راځي چې ښه اوسه کې ورسه راوړه خو یو څه نه و نو وایي ما رأیت منک خیر قطو ما به دې کور کې اډو سلزل نه دي چې څه نه وي نو هغه یادوي چې صحیح نو هغه نه یادوي ناشکره یو مزاج نو دا مزاج به بدلول غواړي او شکر به د الله پاک چې کوم نعمتونه شته بې شماره نعمتونه دي په کور کې هغه یادوه شکر ادا کوه او بیا د زنانو دپاره
خو پیر که خس دی خو د مرید دپاره بس دی په دې کور کې د خاوند ته حق ادا کړې د دې بچو تربیت وکړې نو دا ستا دپاره عظیم شی دی حدیث کې راځي چې لا تؤدي المرأة حق ربها حتی تؤدي حق زوجها د خدای په حق نشي ادا کولی د څو پورې چې د خپل د خدای په حق بالا ادا کړي چې د خاوند حق ادا کړي ایما امرأة ماتت وزوجها ناراض دخلت الجنه کومه ښځه چې وفات شوه او خاوند ترې راځي او جنت ته وځي خو بیا په دې زنانو کې هسې کمزورۍ هم دي د هغې به هم خیال ساتئ او ځان د لرې ساتو علماو لیکلي وایي بعضې زنانه چې کوم دی نو ډېر اهم مسلې وایي په دې کې موږ شرمېږو تپوس نه شو کولی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ښځو دغه کړی صفت کړی دی چې هغه داسې بې ځایه حیا نه کوي او د باریکو مسلو تپوس کوي ځان خبروي بعضو علماو لیکلي وایي دغه دا زنانه چې کوم دی نو هغه نن ماسپښین لکه دغه بیمارۍ نه پاکه شي د جامو یا ماهوارۍ نه او وایي زه سبا له به غسل کې یا مازدیګر و شپې له به غسل کې نه دا تا ته چې اجازت دی چې ته من مه کوه او روژه مه نیسه د روژې قضا راوړه او د مانځه قضا بیا نشته نو دا خو په خاص مرض کې دی چې هغې ته شرعا حیض وي یا ماهواري یا جامې ورته وایي هر وخت تا ته اجازت نشته فورا چې پاکه شي نو یو دم به غسل کې دا هم د زنانو په کمزورو کې بیانه شو ده چې زنانه په کور کې په ولاړې باندې ټول کارونه کوي چې د مانځه وخت راشي جورو غونټې ماتې کړي روز ستړي شوی ما نو دا مونځ به یې په ناستې وکړم حالانکې ودرېده خو فرض دي دا شان نورې ډېرې خبرې دي د دې وجې نه په کار دا ده چې دا زمونږ فاضلات چې کله د دې مدرسې نه فارغه شي د دې رسمونو رواجونو خلاف جهاد وکړي او په خپل کور کې دا شان اداره قایمه کړي او د دې ادارې د منتظمینو دپاره د معاونینو دپاره زمونږ استاسو د ټولو دپاره هغه یو صدقه جاریه وګرځي د دې دپاره به عزتمندو مونږ او تاسې چې دا کوشش کوو دلته راغلي یو دې ادارو له حوصله ورکوو دې له بچی ورکوو دې له خپل د خولې نوړۍ او د جیب حصه ورکوو نو دا خو زمونږ استاسو د آخرت ازادي راه دی دې کې به خپل کردار ادا کوو او دا هغه عظیمه نعمت دی چې دا نعمت چاته میلاو شو په حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک دا خلق راپورته کړي ثم یبعث العلماء د علماو به ځان له اهل علمو دغه دا خصوصي ذکر راغلی دی چې ما دا علم درکړی دی نو دې دپاره مې نه درکړی چې زه دل عذاب درکم زه فقط غفرت لکم ما ورته بخانه کړله یوزن مداد العلماء بدم الشهداء د علماو د دعوت دا کومه صحیح او روشنایي چې خرج کیږي دا د شهداو د وینو په شان دغه د حیثیت لري په تله د میزان کې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین ویلهمه رشده چا ته چې الله خیر رسول غواړي نو هغه مال او دولت نه هغه له علم ورکي هغه ته د علم دین او د قرآن او د سنت فهم ورکي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا د دین پوهې چاته ورکړی شو هغې ته خیر کثیر ورکړی شه د دې وجې نه کم چا چې د خپلې بچۍ مدرسې ته رالېږل دي یا څوک اوس فارغه کېږي او د معاشرې ته ځي نو دا ډېر دا کور خوشقسمتي ده موږ د هغې والدینو ته که دلته حاضر دي او که غایب دي مبارکباد ورکوو څوک چې د دې ادارو سره تعاون کوي او سرپرستي کوي حوصله افزایي کوي د هغو له مبارکي ورکوو انشاءالله دا ټول به په ثواب کې شریکي څوک به بچی ورکوي څوک به مال ورکوي څوک به دغه شان بشه پروګرام کې شرکت او حوصله ورکوي چې څومره تعاون کولی شي نو دا یو عظیم جهاد دی په دې کې کردار ادا کا حدیث کې راځي من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل الله د علم په طلب کې چې ووتي داسې ده لکه د خدای د لارې مجاهد ابو درداء رضی الله تعالی عنه چې من رأى ان الغدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه څوک چې د علم وتو ته جهاد نه وي دا خو جاهدهم به جهادا کبیرا دا خو عظیم جهاد دی دا خو هغه میدان جهاد کې د تورې او د ټوپک او د غش و مردکو جهاد چې دی نو دا اذ الجهاد بالحجاج اعظم اثرا من الجهاد بالنسوال دا د دلایلو جهاد دا د قرآن د سنت د بیان جهاد دا د اصلاح معاشري جهاد دا د دور د فتنو د مقابلې جهاد دا دغه میدان جهاد د تورې او د ټوپک د جهاد نه لوی اهمیت لري لہذا راځئ چې په دې کې خپل کردار ادا کړو خپلې بچۍ د ادارو ته حواله کړو
د خولې نوڼۍ هغې ته حواله کړو، هغې له حوصله ورکړو، هغې له عزت ورکړو، هغې له حوصله افزایي ورکړو. نو دا نننی پروګرام دې باره کې دی موږ او تاسې دې مقصد دپاره راجمع شوي یو چې په دې ادارو چلولو کې، د دې په سرپرستۍ کې، دې له په ترقۍ ورکولو کې خپل کردار ادا کړو. څوک په یو شکل، څوک په بل شکل. دا نن چې تاسې راغلي یئ دا خوشحالي منا وهئ، یا حاضرین کړله، یا خپل کارونه پرېښي دي. دا علما کرام راغلي، دا مشران راغلي، زموږ میندې خویندې راغلي. نو دا هم د دې جهاد حصه ده. او په دې وخت کې چې مغرب دا ادارې ختمول غواړي، دا ادارې بدنامول غواړي، د دې په لار کې رکاوټونه قایمول غواړي، د اسمبلونه بیلونه منظور شي، او بیا هم صدر هغې باندې دستخط کولو ته رجسټریشن ته تیار نه وي، د مدرسې اکاونټ کلاوهلو ته تیار نه وي، او د هغې خلاف مسلسل پروپیګنډي چې دلته دهشتګرد تیارېږي. نو دا زموږ او ستاسو دیني او ملي او قومي د غیرت تقاضا ده چې دې ادارو سرپرستي وکړو، دې له ترقي ورکړو او دا ادارې کامیابې کړو. امید ده چې انشاءالله د بنینو ادارې هم روانې دي او د بناتو هم روانې دي. مغرب کوشش کاوه چې د بنینو دا ادارې چې کوم دی نو هغه بندې کړي، خو الله پاک د بناتو او د طالباتو د خواتینو ادارې هم قایم کړې. دا اسلام کے فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے کا جتنا کہ دبا دیں گے. څومره چې دشمن کوشش کوي د دې دبا وهلو، انشاءالله الله به دې له نوره ترقي ورکوي. په دې ترقۍ کې به زموږ استاسو څومره حصه او څومره به لاسي. نو د دې ضرورت دی الله دې موږ او تاسو له دا توفیق راکړي چې د خپلو بچو بچی په صورت کې، او دارنګې د مال او د دولت په صورت کې، او د دې حوصله افزایي په صورت کې، او د هر قسم سرپرستۍ په صورت کې د دې ادارو مونږه سرپرستي وکړو، نګراني وکړو، حوصله افزایي وکړو. انشاءالله دا به زموږ معاشره اسلامي کوي، او دا به زموږ ستاسو لپاره د آخرت زادراهي د تلې د میزان د درنولو به یو بهترینه ذریعه وي، او زموږ ستاسو لپاره به باقیات صالحات او یو عظیمه صدقه جاریه وي. الله دې زموږ ستاسو دا سعی جاری وساتي. دا دار ارقم اداره دی، الله دې له نوره ترقي او دې له وسعت ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.